او ډیر زیات به بدبخت انسان هغه وي چې هغه د الله رب العزت د ذات نه خبر نه وي، او بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپل ژوند تیروي او زندگی تیروي او دې کې د الله رب العزت د ذات غور او فکر کوي او د الله رب العزت عبادت کوي او الله رب العزت حمد او ثنا وایي او د الله رب العزت شکریا ادا کوي. دغه انسان د ټولو نه بهترین انسان وي. لکه دنیا کې چې موږ وګورو بعض انسانان داسې وي چې هغه اصل کې د انسانانو په شکل او صورت کې خو وي، لیکن حقیقت کې هغه انسانان نه بلکې ځناور وي، بلکې د ځناور نه هم بدترین خلک په دغه دنیا کې اوسېږي چې هغه د الله رب العزت د ذات نه هم خبر نه وي، د پیغمبر علیه السلام د شخصیت نه هم خبر نه وي، د صحابه کرامو د تاریخ نه هم خبر نه وي، او دغه شان د علماء کرامو د مقام او د مرتبه نه هم خبر نه وي. بس هغه په ژوند کې نه چرته د مشرانو ادب او نه چرته په کشرانو باندې شفقت وي، او نه هغه ناس ته پاسته د دین او د اسلام او د شریعت او د قرآن د قوانینو ماتحت وي، بلکې هغه دغه دنیا کې بس ژوند کوي، بے مقصده بے معنا یو ژوند تیروي. نو دغه انسان چې کله الله رب العزت په احکاماتو باندې عمل کوي، یا هغه انسان چې د الله رب العزت په احکاماتو باندې عمل نه کوي، دا دواړه ظاهرتاً خو انسانان دي، او په دغه دنیا کې دغه انسان هم ژوند کوي څوک چې د الله حکمونه مني، او هغه انسان هم ژوند کوي څوک چې د الله حکمونه نه مني. لیکن دغه مرګ داسې یو حقیقت دی چې په دغه دنیا کې په هر یو انسان باندې دغه مرګ راځي، که هغه انسان نیک وي او که ګناهګار وي، دغه انسان دپاره مرګ شته. نو بهترین انسان څوک دی چې هغې دپاره پیغمبر علیه السلام هم په خپل حدیث مبارک کې بیان کړی چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، چې بهترین انسان هغه دی چې هغه د مرګ نه مخکې د ځان دپاره څه تیاری وکړي، د مرګ نه مخکې د الله حکمونه ومني، د مرګ نه مخکې د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې عمل وکړي، د مرګ نه مخکې د ګناهونو نه ځان وساتي، د مرګ نه مخکې د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو هغه تاریخ او هغه سیرت او صورت اپناو کی. دنیا کې داسې یو انسان هم نن سبا موجود نشته چې هغه دا نه پیژني چې الله هم شته، پیغمبر هم شته، جنت هم شته او دوزخ هم شته. هر یو انسان دا پیژني، او چې کله مولا تعلیم عالم منبر ته وخیږي، په هر جمعه کې د جنت او د جهنم بحث کیږي، په هر جمعه کې دا هم ویل کیږي چې انسانانو نیکی وکړي، انسانانو د ګناهونو نه ځان وساتئ، نو الله رب العزت به موږ ته جنت راکړي. لیکن هغې باوجود هم زموږ په معاشره کې او زموږ په مسلمانانو کې لږ شان د تبدیلي هم نه راځي. د دې اصل وجه څه ده؟ د دې اصل بنیادي وجه دا ده چې موږ نه د الله رب العزت ذات پیژنو، او نه موږ د پیغمبر علیه السلام ذات پیژنو، نه موږ د پیغمبر علیه السلام شخصیت پیژنو. چې کله موږ د الله رب العزت ذات پیژنو، نو بیا زموږ دغه ایمان دا مضبوط شي، بیا موږ د ګناهونو نه منع شو، بیا موږ د قرآن او د حدیث په تعلیماتو باندې عمل وکړو، بیا موږ د صحابه کرامو تاریخ اپناو، بیا موږ د علماء کرامو خپل مقام او مرتبه وپیژنو. لیکن زمونږ اصل مین بنیادی زمونږ کمزوري او کمی څه ده؟ مونږ په خوله باندې او ظاهرتاً مونږ مسلمانان یو، لیکن مونږ د زړه نه یو کس هم صحیح ایمان نه ده راوړی. کم اصل ایمان چې وي، کم د صحابه کرامو په شان دي کم ایمان چې وي، چې الله رب العزت هغې دپاره بیا په قرآن کې فرمایي اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون. هغې اصل بنیادي وجه څه وه؟ چې صحابه کرامو ته الله رب العزت په دغه دنیا کې د جنت زیری ورکوي،
هغه هم زمونږ او ستاسو په شان د انسانانو. او بعض صحابه کرام هغه پیدا شي مسلمانان هم نه وو، هغوی اصل کې دین اسلام هم نه وه، هغوی دین نه پیژندو، هغوی قرآن نه پیژندل، هغوی اسلام نه پیژندو. لیکن چې کله هغوی دین وپیژندل، چې کله هغوی قرآن وپیژندل، چې کله هغوی پیغمبر علیه السلام وپیژندل، نو هغوی حقیقي ایمان په الله او په رسول باندې راوړو، هغوی ژوند هم بدل شو او آخرت هغه نتیجه هم بدله شو. لکه مثال په طور باندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه واقعه به تاسو ډیر زیات اوریدلې وي د مولیانو نه او کتابونو کې به هم کتلې وي، لیکن زه به تاسو ته یو بل انداز کې ووایم چې تاسو پوه شئ. عمر رضی الله تعالی عنه هغه انسان چې هغې په شان مضبوط او بهادر انسان په هغه زمانه کې په کافرانو کې بل څوک نه و. مطلب عمر رضی الله تعالی عنه اول ایمان چې نه و راوړی، هغه داسې انسان و چې هغه وخت کې هغې واسطه پیغمبر علیه السلام سره نه و راغلی، هغې واسطه قرآن مجید سره نه و راغلی. عمر رضی الله تعالی عنه د الله رب العزت ذات د ایمان نه مخکې نه و پیژندلی، نو هغه دومره حد کراس کړل چې هغې د پیغمبر علیه السلام د شهادت دپاره په لاس کې توره واخیستل او دا اعلان یې وکړل چې زم د محمد عربي صلی الله علیه وسلم نه دا سر کټ کوم او د پیغمبر علیه السلام دا زندگی ختمومه. عمر رضی الله تعالی عنه هغه انسان چې د پیغمبر علیه السلام د قتل دپاره هغه روان شو. وس هغه عمر چې هغې په لاس کې توره وي، هغه عمر چې هغه د پیغمبر علیه السلام د قتل دپاره روان دی، هغه عمر چې د اسلام او د دین دشمن و، هغه عمر چې هغه د قرآن نه خبر نه و. خو چې کله په لاره باندې تېرېدو یو چا ورته ووایي چې عمره چېرته روانې چېرته ځي؟ عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زم د پیغمبر علیه السلام نه دا سر کټ کومه. ولې؟ ځکه چې دوی زموږ بوتانو ته بد رد وایي. بد رد نه، ځکه چې دوی زموږ د بوتانو نفي د عبادت کوي، ځکه چې دا خدایان د بوتان نه مني بلکې دوی د الله رب العزت وحدانیت بیانوي. او زم د پیغمبر علیه السلام نه دا سر کټ کومه. وس چې کله هغه عمر رضی الله تعالی عنه په لاره کې یو چا سره میلاو شو، چا ورته وویل چې عمره ته د پیغمبر علیه السلام د قتل دپاره روان وي، هغه پیغمبر چې هغه د الله دعوت ورکوي هغه فی الحال پرېږده، خپل خور تپوس وکړه چې ستا خور هم ایمان راوړی دی. ته چې د کوم پیغمبر دین ختمول غواړي، ته چې کوم قرآن ختمول غواړي، ته چې کوم اسلام ختمول غواړي، ستا د خور په کور کې هغه اسلام داخل شوی دی او ستا خور د هغه محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی کوم پیغمبر د قتل دپاره چې ته روان یې. چې کله عمر رضی الله تعالی عنه راغی خپل کور ته او هغې خور یو صورت تلاوت کول، یو آیت د قرآن ولستل، چې کله عمر رضی الله تعالی عنه هغه آیات واوریدل، قرآن مجید دومره مؤثر کتاب، قرآن مجید دومره پاورفل کتاب، قرآن مجید دومره طاقتور کتاب، چې کله قرآن مجید الله رب العزت چې کله دا قرآن د احکام نازلول، الله رب العزت غرونو ته وی چې ای غرونو زه دا قرآن په تاسو باندې نازلوم. غرونو ورته جواب ورکو چې الله مونږ دومره طاقت نه لرو. قرآن کې الله رب العزت فرمایي چې کچری دا قرآن مجید په غر باندې نازل شوی و، دا غر به چوری چوری او ټوکړې ټوکړې به شوی. او بیا چې الله رب العزت دغه ځمکې ته حکم وکړو چې دا قرآن په ځمکه باندې نازلو، نو ځمکه الله رب العزت ته فرمایي چې الله پاکه په ما باندې دومره غړ غړ غرونه دي، دومره ونې، دومره انسانان، دومره ځناور، دومره بوج په ما باندې شته، زه دا برداشت کولی شم، لیکن الله رب العزت دومره طاقت زه نه لرم چې ستا قرآن مجید دا طاقت زه برداشت کړم. بیا الله رب العزت اسمان ته حکم کوي چې اسمانه دا قرآن مجید په اسمان باندې نازلوم. اسمان جواب ورکوي الله ما د عرش او د کرسی وزن برداشت کړی دی، ما د فرشتې وزن برداشت کړی دی، لیکن الله پاکه زه دومره طاقت نه لرم چې د قرآن دغه طاقت او دغه وزن زه برداشت کړم.
قرآن مجید داسې یو مؤثر کتاب دی، دومره اثرناک کتاب چې نن مسلمانان دغه کتاب واوري هیڅ اثر ور باندې نه کیږي. ولې؟ ځکه چې دغه مسلمانانو په زړونو کې اصل حقیقي ایمان نشته. زمونږ او ستاسو په زړونو کې اصل د الله رب العزت وحدانیت نشته. زمونږ او ستاسو په زړونو کې اصل د پیغمبر هغه عشق او محبت نشته. کله داسې یو مضبوط کتاب چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ واوریدل چې د پیغمبر قتل ته روانو، چې کله قرآن واوریدل خپل خور ته وایي چې ما بوزه دغه پیغمبر علیه السلام ته چې زه د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې بیعت وکړم او ایمان یې راوړم. دومره اثرناک کتاب. د کتاب خپل برکت او د کتاب خپل یو اثر وي. مونږ خو بس مسلمانان یو، په موږ کې مونږ قرآن اورو او په خپله چې کله مونږ 5 وخت منځونه کوو مونږ سورة الفاتحه وایو، مونږ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا مونږ شروع کو او 5 وخت مونږ څه وایو؟ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. لیکن مونږ هغه نیک لار نه پیژنو، مونږ هغه نیک لار نه پیژنو چې دا لار د چا دی. زما او ستا د مونځ څه فایده ده؟ زما او ستا د ایمان څه فایده چې مونږ الله نه پیژنو؟ تش د طوطي په شانتې په رټه باندې وایو چې مونږ مسلمانان یو. اهدنا الصراط المستقیم مطلب دا وي چې مونږ 5 وخت مونځ وکړو، باقي دنیا معاملات زمونږ د اسلام او د دین خلاف وي. اهدنا الصراط المستقیم مطلب دا وي چې زمونږ خپل معاشره کې د اسلام او د دین او د قرآن د حکمونه مونږ په عمل کړو. اهدنا الصراط المستقیم حکم دا وي چې ته 5 وخت الله رب العزت ته فرمایي چې الله مونږ نیک لاره مونږ اهدنا الصراط المستقیم سیده لاره غواړو تاله، او چې کله مسجد نه مونږ ووتو بیا په خپله په بده لاره باندې روان شو. دا زمونږ او ستاسو ایمان دی. بیا مونږ چې کله بیماران شو بیا په مولیانو ګرځو، بیا دغه قرآن ته مونږ محتاج یو. یا چې کله زمونږ معاشره کې مړی وشي بیا مونږ سورت یاسین مونږ ته یاد شه، مونږ دغه مړي پسې دغه قرآن مونږ تلاوت وکړو. دا قرآن دې دپاره نه دی راغلی چې مونږ په دې باندې تعویضونه وکړو. قرآن دې دپاره نه دی راغلی چې مونږ مړي ته دې باندې خیراتونه وکړو. قرآن دې دپاره نه دی راغلی چې کله زما او ستا جګړه شي مونږ یو بل ته دغه قرآن په جولې کې کېږدو، بلکې دا قرآن دې دپاره راغلی دی چې مونږ د دې تلاوت وکړو او بیا په دې عمل وکړو، د خپل ژوند یو دستور او یو قانون او یو ضابطه جوړ کړو. او مونږ څه کوو؟ اهدنا الصراط المستقیم. دغلته مسجد کې طلبداري مونږ د اهدنا الصراط المستقیم کوو، او چې کله بهر ته وځو زمونږ کاروبار ټول د دین اسلام خلاف وي، په خپله مونږ د کفارو په لار باندې روان یو. زمونږ اعمال د انګریز او د یهود او د نصارا وي، زمونږ شکل او صورت هغه د انګریز وي، او په موږ کې مونږ ودرېږو اهدنا الصراط المستقیم. اصل کې اهدنا الصراط المستقیم څه ته ویلی شي؟ دا هغه لار دی چې دا د انبیاء کرامو لاره ده، دا د بزرګانو او د صلحاء کرامو لاره ده، دا د صدیقینو لاره ده، دا د شهداو لاره ده. لیکن موږ کې خو مونږ ووایو چې الله مونږ ته دغه لار نصیب کړه چې د پیغمبرانو لاره ده، الله مونږ ته د نیکانو لار نصیب کړه، الله مونږ ته د صدیقینو لار نصیب کړه، الله مونږ ته د شهداو لار نصیب کړه. لیکن چې کله مونږ دغه موږ بس کو بیا په خپله اټومیټیکلی مونږ د کفارو په لاره باندې روان شو. په ما او تا به قرآن څه اثر وکړي؟ وجه څه ده؟ زما او ستا په زړه کې ایمان نشته. وجه څه ده؟ زما او ستا په زړه کې د پیغمبر هغه مینه نشته. وجه څه ده؟ زما او ستا په زړه کې د عالم او د طالب قدر او احترام او مقام نشته. چې کله زما او ستا زړه مضبوط شي مونږ په خپله د اهدنا الصراط المستقیم دغه لاره باندې روان شو. ګورئ ما او تا ته دا قرآن مکمل ما او تا سره دغلته پروت وي، مونږ ګورو نه. صحابه کرامو په زړه کې د ایمان طلبداري و، د ایمان جذبه وه، او د الله رب العزت د ذات پیژندلو و. هغوی داسې نه کول چې کله دې قرآن ته انتظار وکړو او چې کله قرآن مکمل نازل شو هغې نه پس عمل شروع کړو، نه، بلکې چې کله صحابه کرامو دومره طلب و چې کله یو آیت نازل شو صحابه کرامو ورباندې عمل وکړو. هغه صحابه کرام چې اول مسلمانان هم نه وو.
ما او تا خو پیدایشي مسلمانان یو او د اسلام او د دین نه تاسو څه خبر یې چې بس د زناورو غوندې کې مونږ دغه ژوند تېرو د الله رب العزت نه هم خبر نه یو د پیغمبر نه هم خبر نه یو زما او ستا دین هغه دین دی چې پیغمبر علیه السلام د دین او د امتی کېدو دپاره د موسی علیه السلام په شان یو جلیلة القدر یو پیغمبر دا تمنا او آرزو کوي چې کاش چې زه د پیغمبر د امت کې وم چې پیغمبر زما او ستا د دین طلبداري کوي نو ما او تا ته څه چل دی مسلمانو چې موږ د دین نه لرې یو هېڅ چل نشته زما او ستا ایمان کمزور دی زما او ستا په ایمان کې د پیغمبر علیه السلام مینه محبت نشته کنې ما او تا نن دغه دنیا کې خوار او ذلیل نه وو صحابه کرام دومره مینه کوله دین اسلام سره چې کله د شراب حکم نازل شو پیغمبر علیه السلام وفرمیل شراب حرام صحابه کرامو غټ غټ لوښي د شرابو هغه مات کړل د مدینې په دغه گلی باندې د شرابو دغه اوبه لکه داسې چې په نالۍ کې اوبه جاري کېږي لکه چې سیلاب وشي دومره شراب په دغه نالۍ باندې بهېدل شروع شو ولې هغوی سره ایمان هغوی دا سوچ ونه کړو چې دا شراب مونږ وغورځو زمونږ مال او دولت به ضایع شي هغوی دا سوچ ونه کړو چې مونږ دا شراب خیر دی خرڅ کړو مال او دولت به وګټو نه هغوی سره د ایمان او د دین او د آخرت طلبداري وه او زما او ستا سره څه دی چې کله مونږ ته حرام مال راشي مونږ زر واخلو مونږ نه پرېږدو او صحابه کرامو د حرامو نه ځان ساتل زما او ستا ایمان دا دی او بیا زموږ په معاشره کې په مسلمانانو کې داسې یو انسان نشته چې هغه د غم او د پریشانی شکار نه وي ولې ځکه چې دې سره دین هغه اصل ایمان موږ سره موجود نه دی بچه به زمونږ وي مال او دولت به زمونږ سره وي جیداد به زمونږ سره وي کورونه د اوسېدو دپاره به زمونږ سره وي لیکن ما او تا ته به سکون نه وي ولې زما او ستا ایمان کمزور دی او چې کله زما او ستا ایمان مضبوط شي چې کله ما او تا اهدنا الصراط المستقیم پنځه وخته چې په مونځ کې دغه چغې وهو او چې کله مسجد او دغه مونځ نه مونږ خلاص شو چې په دې باندې ما او تا روان شو ما او تا ته سکون هله میلاویږي چې کله حقیقت کې ما او تا خپل ایمان مضبوط کړو لکه مثال په طور باندې دا بلال حبشي رضی الله تعالی عنه واقعه به تاسو ډېر زیات اورېدلې وي چې هغه څنګه یو صحابي و لیکن بلال حبشي رضی الله تعالی عنه هغه یو غلام دی چې د بل چا په کنټرول کې دی بلال حبشي چې هغې سره د خوراک څه نشته بلال حبشي چې په خپل حکم په خپل طاقت په خپل مرضي هغه چېرته تللی نه شي بلال حبشي هغه صحابي و چې هغه په خپل خوښه باندې یو کار نشي کولی بلال حبشي هغه صحابي و چې کله هغې په دغه غټ هغې په سینه باندې یو غټ ګټه کېښودلی کېږي او ګرم شګه باندې هغه سملولی کېږي لیکن بلال حبشي بیا هم د احد ناره لګوي بلال حبشي بیا هم د ژوند نه مایوس کېږي بلال حبشي بیا هم د پریشانی دغه ناره نه لګوي بلال حبشي بیا هم خفګان نه اختیاروي بلال حبشي بیا هم په خپل ژوند کې تنګ نه دی چې په لاس کې هتکړي او په دغه خپو کې زنځیرونه او په دغه سینه باندې غټ کمر او شاته ملا سوځېدلی کېږي بیا هم بلال حبشي په خپل ژوند کې خوشحاله دی ولې زما او ستا په شان د انسان لیکن بلال حبشي سره ایمان ما او تا سره هغه ایمان او د خولې باندې هغه کلمه ویلو هغه اقرار شته لیکن اصل کې زما او ستا سره هغه ایمان نشته کنی وګوره یو غلام چې په خپل خوښه باندې پاڅېدلی نه شي په خپل خوښه باندې یو عمل نشي کولی په خپل خوښه باندې خوراک نشي کولی لیکن هغه خپل ژوند نه تنګ نه دی په خپل ژوند کې د پریشانی شکار نه دی ولې هغې سره ایمان و هغې سره د پیغمبر مینه وه هغې سره د الله د وحدانیت اصل معنو کې هغې سره تعلق د الله سره و هغه بلال حبشي هغه بیا هم په خپل ژوند کې خوشحال دی او ما او تا سره هر څوی بیا مونږ خفه یو ولې زما او ستا دغه اعمال دا د دین اسلام د طریقې سره موافق نه دي مونږ مسجد کې مسلمانان یو مونږ مسجد کې اهدنا الصراط المستقیم دغه ناره لګو چې کله بهر ته مونږ وځو مونږ د انګریز او د یهود او د نصاراو په لار باندې روان شو دا ایمان دی ایمان څه ته ویلی شي ایمان دې ته ویلی شي چې مونږ مولا مخې ته کښېنو
مونږ قرآن وایو بس زمونږ دغه ایمان وي چې کله مونږ موس کې ودرېږو مونږ دا وایو اهدنا الصراط المستقیم مونږ د الله نه کومه لار غواړو د انبیاء کرامو لاره د شهداو لاره د صدیقینو لاره د نیکانو لاره خو چې کله مونږ مسجد نه بهر وځو مونږ کاروبار داسې کوو چې هغه د انګریزو په طریقه باندې ډېرې خبرې داسې چې په مسلمانانو په حال باندې زمونږ رحم راشي قسم په الله که دا حالت وي یو انسان به هم جنت ته نشي تللی که د الله فضل نه وي د الله کرم نه وي دا دین اسلام او دا قرآن مجید دا دومره په آسان نه دی میلاو شوی د دې قرآن دپاره د پیغمبر علیه السلام په جهاد میدان کې جنګېدلی دی او ما او تا په تیاره باندې الف لام میم او الناس پورې رټه لګو عمل پې نه کوو دا قرآن دا دومره په اسانه ما او تا ته رسېدلی دی د قرآن د نازلېدلو سختي څومره وه پیغمبر علیه السلام دومره مضبوط انسان و چې د دنیا ټول انسانان یو طرف ته کا پیغمبر علیه السلام بل طرف ته دیو د پیغمبر علیه السلام طاقت ته نشي رسېدلی دومره پاور او دومره طاقت پیغمبر علیه السلام کې و د دنیا د ټول انسانانو سخترین د ټول انسانانو نه مضبوط ترین انسان هغه پیغمبر علیه السلام لیکن چې کله په هغه پیغمبر علیه السلام باندې وحی نازلیږي دا قرآن نازلیږي د پیغمبر علیه السلام دا چهره مبارک مکمل زړکیږي د پیغمبر علیه السلام د بدن نه خوله بهیږي د پیغمبر علیه السلام باندې دومره سخت راځي چې پیغمبر علیه السلام یو ورځ د یو صحابي رضی الله تعالی عنه په دې ځای باندې د پیغمبر علیه السلام سر مبارک و چې کله وحی نازل شو هغه صحابي فرمایي په ما باندې دنیا کې دومره سختي نه ده تېره شوې ګویا ما ته داسې محسوسېدل چې زما دغه اړوکې دا چوري شوله دومره سختي د قرآن مجید د نازلېدلو دومره سختي پیغمبر علیه السلام برداشت کړل او ما ورته هغه قرآن پرېښوستل ما ورته هغه قرآن ونه لوستل ما ورته هغه قرآن باندې عمل ونه کړو ما ورته هغه قرآن ته شا وکړله ما ورته خپل حکمونه ناسته پاسته خپل فیصلې دغه قرآن نه هټ کر وکړله بیا هم ما ورته مسلمانان سوچ وکړئ چې پیغمبر علیه السلام په دې زمانه کې و په ما ورته به څومره عذابونه نازلېدل زما او ستا به کوم حالت و زما او ستا چهره زما او ستا شکل و صورت هغه د پیغمبر په طریقې نشته زما او ستا فیصلې هغه د پیغمبر په طریقې نشته ایمان دې ته ویلی شي مسلماني دې ته ویلی شي ایمان خو دې ته وایي د علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په دغه دنیا کې د ټولو نه بهترین نعمت د ټولو نه بهترین د الله رب العزت نعمت هغه نیک بیبي ده د انسان په ژوند کې د ټولو نه خوشحالي ورځ هغه د واده اوله شپه وي لیکن د صحابه کرامو ایمان ته لږ وګورئ حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه چې کله هغې په ژوند کې د ټولو نه اولنۍ د خوشحالي شپه راغله واده یې وکړله لیکن چې کله بار په کوڅو کې د حي علی الجهاد ناره لګي هغه صحابي واده اولنۍ شپه کې خپل ښځه پرېږدي او لاړ شي جهاد ته او د جهاد په میدان کې د شهادت جام نوش کړي ایمان دې ته ویلی شي او ما او تا څه کوو چې کله په دغه منبر باندې ملا د دین اسلام خلاف خبرې باندې رد وکړي او د قرآن او د حدیث مطابق خبره وکړي او هغه خبره زما او تا باندې بد ولګي ما او تا هغه ملا پسې هم بد وایو ما او تا هغه اسلام هم پرېږدو او چې کم مولا لږ زمونږ او ستاسو صفت وکړي زمونږ او ستاسو لږ چاپلوسي وکړي هغه مولا او هغه انسان زما او ستا خوښ شي مطلب د دې خبرې څه ما او تا دغه دین اسلام او دغه مولا او دغه تعلیم او د قرآن هم د خپل خوښې خوښوو دا د یهودیانو عمل و چې کله یهودیانو په مولیانو کې په بعض مولیان داسې وو چې هغوی به حق پټول هغوی به هم خوښول چې کله یو انسان زنا وکړي په هغې باندې به حدود جاری کېږي که چېرته شادي شده وي رجم کېږي به خو چې کله دغه شانې فیصله د مسلمانانو نه مخکې دغه حکم د یهودیانو په زمانه کې هم
لیکن هغه به یو کار کول چې کله دغه شان دي غریبانانو نه یو ګناه وشو زنا وشو نو دغه مولیانو به ووایي چې دا خلک رجم کوي پکاڼو ولې قتل کوي الله رب العزت ویلي دي خو چې کله داسې بادشاهانو مشرانو مال دولت والا کسانو چې کله دا قبیح عمل وکړو هغه مولیانو به ووایي چې الله دیو دپاره د رجم نه دي ویلی بلکې دیو به په چپړو باندې یو څوک ګزاره وکړي یا مخ تور کړي بس دا د دیو سزا ده او نن سبا په ټولو نه اول زمونږ مسلمانانو کې هم دقه چل دی که هغه بعض مولیان وي که هغه بعض مشران وي او که هغه چېرته بعض نور سیاستدانان وي او که نور څوک خلک وي یا که چېرته جرګې والا خلک وي څنګه چل کوي چې کله جرګه کوي چېرته یو غریب وي بس هغې هغه حق پرېږدي هغې باندې زوره نه وکړي بل طرف ته فیصله وکړي نن تاسو چې اصل کې اسلام دا زمونږ او تاسو نه دی اسلام دا مونږ او تاسو خپل د ذهن مطابق ګرځو لیکن اسلام دې ته نه وایي چې دا اسلام ستا تابعدار به وي دا مولا به ستا تابعدار به وي نه بلکې ته به د اسلام تابعداري کوي د مولا به تابعداري کوي او مولا دا څوک دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم ایک عالم کی آپ لوگوں پر اتنی فضیلت ہے جتنی فضیلت میری یعنی پیغمبر کی ایک ادنا صحابی پر ہے ما ہوتا مولا ته کم نظر کو قسم د الله په ذات باندې وي کلام کې دومره خلق دي چې هغه خپل بیبي ور باندې حرام وي کلام کې نه په پاکستان کې تاسو د مولا نه څه خبر یې مولا هغه څوک دی چې یو کس مولا ته سپک نظر وکړي دغه انسان مولا ته سپک نظر وکړي د علم په وجه باندې دغه انسان کافر شي او ښځه ور باندې طلاق وي مولا هغه څوک دی ما ورته مولا ته کوم نظر کوم بس ما پګړۍ وواله لاس کې مې تسبیح واخیستل دا څادر مې په سر کو تاسو ته بیان کوم بس مولاګیري دا ده دا مولا تو تاسو د مولیانو د کیفیت او د حالت او د سخت نسب خبر یې مولا هغه څوک چې کله کافران انګریزان چې کله د هندوستان په سرزمین کې د مسلمانانو خلاف چې کله کافران دغه مسلمانانو باندې جبر او ظلم وکړله د کافرانو خلاف 4 لاک علماء کرامو شهادت جام نوش کړی دی دا 4 لاک اسی ویل کېږي چېرته یو بچی خپل چېرته د دین اسلام په نوم باندې ټوکړې ټوکړې کې چې پته ولګي زما او ستا بچی په خپل حق مرګ باندې مړ شي ما ورته ته څومره تکلیف رسي لیکن دغه مولا ته ما ورته څومره سپک نظر کوو هغه مولا چې د چاندی چوک نه والا تر دہلی گیٹ پوری یو انگریز وہی میں نے ایسا ایک درخت نہیں دیکھا تھا جس پر عالم کی لاش لٹکائی ہوئی نہیں تھی مولا هغه څوک دی او ما ورته ورپسې بد رد ووایي ما ورته مولا ته سپک نظر کوو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې هغه یو بهترین صحابه کرامو کې قابل ترین صحابي دی هغه فرمایي وایي چې کله زه د یو مسلې تپوس کوم په خپله لوی قابل صحابي دی هغې په شان بل صحابي قابل نه خو چې کله هغه فرمایي وایي چې کله زه یو مسلې تپوس کوم د بل صحابي نه او زه هغې کور ته لاړ شم نو زه هغې ور ونه ړوم دومره ادب او احترام وایي زه هغې ور نه ړوم له دې وجې نه چې هغې سره علم دی زه قدر او احترام وکړم چې کله هغه بهر وځي زه بیا ورسره خبرې شروع کړم علم دومره مقام او مرتبه وي سلیمان علیه السلام دغه بادشاهي د دې به تاسو واقعات ډېر زیات اورېدلی چې په پوره دنیا باندې بادشاهي کړې وه الله رب العزت سلیمان علیه السلام ته وفرمایل سلیمانه ته څه غواړي مال دولت غواړي او که علم غواړي سلیمان علیه السلام ورته وایي الله پاکه زه تانه علم غواړم هغه علم په وجه باندې سلیمان علیه السلام پوره په دنیا باندې بادشاهي کوي تاسو د عالمانو نه څه خبر یې صحیح عالم نه ګناه کېږي عالم دا فرشته نه وي او بل خبره یاد وساتئ عالم دې ته نشي ویلی عالم
دا نه وي چې دی به 24 غنټه په تقوا او په طهارت کې اوسېږي. عالم دې ته نه وایي چې هغه به چېرته یو وړوکې ګناه به هم نه کوي. عالم انسان دی او د انسان نه ګناه کېږي. د انسان د خولې نه غلطه خبره وځي، لیکن عالم به کوشش کوي چې غلط خبره ونه کړي. لیکن تاسو وګورئ په دې معاشره کې یو ډاکټر به وي، هغه به د کینسر علاج به کوي. د څه علاج به کوي؟ وایه د کینسر علاج به کوي. یو انسان به وي، هغه ته د سګریټ د وجې نه هغې ته د کینسر مرض لګېدلی وي. صحیح ده؟ خبرو ته سوچ کوئ. دغه انسان هغه ډاکټر خوا ته لاړ شي چې هغه د کینسر علاج کوي. اوس دغه دې مریض ته د څه د وجې نه کینسر لګېدلی دی؟ ووایئ، تیز وایئ، د څه د وجې نه؟ څه د وجې نه؟ دی اوس د سګریټ د وجې نه دې مریض ته کینسر ولګېدو، دې ځای لاړو هغه ډاکټر نه علاج کوي. چې کله دې ډاکټر خوا ته لاړو، دې ډاکټر ته ګوري، اوس ډاکټر په خپله سګریټ څښي. اوس دا مریض دغه علاج پرېږدي که نه؟ علاج به کوي، علاج به کوي. اگر که دغه مریض ته د کینسر له وجې نه دا کینسر د سګریټ د وجې نه لګېدلی وي، اوس وګورئ ډاکټر څه وایي؟ دا کینسر د څه د وجې نه لګېدلی دی؟ د سګریټ د وجې نه. ډاکټر په خپله څکي. اوس دا مریض داسې نه کوي چې دې ما ته وایي چې د سګریټ د وجې نه کینسر لګېدلی او ته په خپله یې سګریټ یې څکي او زه بس تا نه علاج نه کوم بس لاړم. داسې کېږي نه. همدارنګې عالم په خپله دې بد عمل وکړي، لیکن عالم چېرته درته دا نه وایي چې ته بد عمل وکړه، هغه درته ستا د عمل علاج ښایي. عالم دې ته نه وایي چې هغه به یو مجسمه د اعمالو راغلی وي، نه، عالم به درته علاج ښایي. صرف چې څنګه یو ډاکټر په سر باندې درد وي او ته لاړ شي، د هغه ډاکټر په سر درد په خپله وي او ستا په هم سر درد وي، ته خپل علاج نه پرېږدي، هغه دې مردار شي، مړ دې شي، لیکن ته هغه ډاکټر باندې خپل علاج کوي، اگر که هغه په خپله په هغه مرض کې مبتلا وي. اوس چې په کم ګناه کې ته مبتلا یې، هغه ګناه کې عالم هم مبتلا دی، نو بیا ولې عالم نه ګیله کوي؟ عالم خو دې ته نه وایي. عالم ګورئ، که یو انسان عقل او شعور لري که نه، هغه به چېرته عالم باندې د بدګماني سوچ به هم نه کوي. ګوره یو عمل وي، یو علم وي. عالم دغه لفظ کې سوچ وکړئ، څو ټکي دی؟ 3 اصل ټکي، عین لام میم. دا د علم نه دی، نه کې د عمل نه دی. داسې ده علم. عالم به څه کوي؟ علم به ښایي خلکو ته. ستا د عالم د عمل سره به کار نه وي، ستا د عالم د خبرو سره به کار وي. ستا څه سره به کار وي؟ د عالم د خبرو سره به دې کار وي. عالم به درته علاج ښایي، عمل به ته پخپله کوي. بهرحال خبره صرف دومره وه چې زمونږ او ستاسو دا ایمان دا انتهایی زیات کمزور راغلی دی. ما ورته پیغمبر علیه السلام نه پېژنو، ما ورته قرآن نه پېژنو، له دې وجې نه ما ورته عالم هم نه پېژنو. تاسو به ډېر زیات اورېدلی وي جنت شته، جهنم شته، الله شته، پیغمبر شته، هر مولا وایي. لیکن دغه جنت ته تلو دپاره چې کوم کار کول غواړي هغه به خو لږ وکئ که نه. دا قرآن لږ ووایي، دا اسلام باندې لږ عمل وکړو، بیا به زمونږ او ستاسو په دغه ژوند کې راحت او سکون به راځي. نو مونږ او تاسو ته پکار دی چې ما او تا د ټولو نه اول د الله رب العزت ذات وپېژنو، هغې نه پس د ټولو نه اول ما او تا څه وپېژنو؟ د الله رب العزت ذات وپېژنو. او د الله رب العزت ذات داسې یو ذات دی، دومره غیرتي چې الله رب العزت نه غیرتي ذات بل څوک نشته. او عالم خو ډېر زیات لوی مقام او مرتبه وي، هغه ته خو مونږ بیان نه شو. حافظ چې چڼي وي، طالب وي، الله رب العزت دومره مقام او مرتبه ورکړې ده چې د خپل نوم نه یو نوم الله رب العزت دغه حافظ له ورکړې ده. حافظ د الله رب العزت نوم دی، دغه حافظ له یې ورکړې ده. او بیا په دنیا کې یو بل اهمه نقطه وګورئ چې یو کس وي، هغه لاړ شي حج ته عمره وکړي، حج وکړي، هغې ته خلک څه وایي؟ حاجي صاحب. که یو عالم 100 پیرې هم لاړ شي او حج وکړي، څوک هم ورته حاجي صاحب نه وایي، ټول خلک بیا هم ورته عالم وایي. د عالم مقام او مرتبه دومره ډېر زیات اوچت دی، ما او تا ته نه دی معلوم. صرف د عالم قدر او احترام وکړئ. عالم نه دې ګناه وشي، عالم درته لار ښودونکی دی، هغه د عمل ستا د ذمه، هغه عمل ځان نه خبر د الله به ورسره حساب کتاب کوي، لیکن درته لار ښایي.
قیامت پر ورځ باندې به دا په غور واورئ لکه ما او تا خو صرف دا اسلام او دا دین او د پیغمبر خبره دا ما او تا مذاق وګڼو د قیامت پر ورځ باندې به یو کس جهنم ته روان وي بیا الله رب العزت ورته فرمایي چې ای انسانه چرته د عالم په مجلس کې ناست وي هغه انسان به وي او پلان کې ځای کې د عالم سره په مجلس کې ناست وم الله ورته وایي زه دغه مجلس کې کېناستو دپاره جنت ته لاړ شه بل انسان به وي جهنم ته به روان وي الله به حکم کوي ای انسانه دې خوا چرته عالم باندې د روټۍ خوړلې وه چرته ورسره مدد دې کړی و انسان به وي او الله ورته وایي زه په دې عمل باندې جنت ته لاړ شم یو انسان به وي جهنم ته به روان وي الله به ورته وفرمایي چرته عالم سره دې لاس میلاو کړی و دی به وایي او الله پاکه عالم سره مې لاس میلاو کړی الله به وایي جنت ته لاړ شه یو انسان به وي دومره ګناهګار چې جهنم ته به روان وي الله به ورته وایي انسانه دې خوا راشه چرته په یو عالم دې نظر لګېدلی وي چرته یو عالم ستا د نظر نه تیر شوی دی او الله پاکه زه په لاره باندې تېرېدم هغه لرې غوندې کې یو عالم تېرېدو زما ور باندې نظر لګېدلی و الله فرمایي عالم دومره مقام دی ځه د نظر په وجه باندې جنت ته لاړ شه ما او تعلیم عمل ته نه ګورو الله رب العزت د عالم مقام ته ګوري اوس وګورئ دغه انسان چې صرف په عالم باندې نظر لګېدلی دی د اعمالو نه خبر نه دی صرف د نظر د وجې نه الله رب العزت ورته بخشش کوي نو ما او تا ته څه پکار دی چې عالم سره ما او تا مینه محبت وکړو یو انسان دی وي ټول عمر هغه عبادت وکړي یو انسان دی وي ټول عمر هغه نفلونه تهجد روژې زکات حجونه وکړي لیکن د علم په وجه باندې که چېرته هغه عالم ته سپک نظر وکړي او زړه کې د عالم ادب او احترام نه لري دغه انسان د جنت ته نشي تللی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا عالم ته بېادبي وکړله سپک نظر وکړله دغه انسان ما ته سپک نظر وکړله که چا ما ته سپک نظر وکړله دغه انسان الله ته سپک نظر وکړله او که چا الله ته سپک نظر وکړله ټیکانه یې جهنم دی آخري خبره د ټولو خبرو نچوړ او خلاصه زه طالب یم زه ملا یم زه عالم یم له دې وجې نه تاسو ته د مولیانو بړایي کوم له دې وجې نه درته وایم چې د مولا قدر او احترام کوئ چې په خپله عالم یم نه مقصد او غرض مې دا دی چې تاسو خبر نه یئ او تاسو نه به ایمان تاسو به د ایمان نه خلاص شوي یئ صرف مې تاسو ته خبر ورکول دی لکه څنګه چې یو انسان په غوسه کې څنګه یو انسان په ګپ شپ کې څنګه یو انسان په خفګان کې څنګه یو انسان په جذباتو کې خپل ښځې ته ووایي چې ته په ما باندې طلاقه وي او سپک نظر ورته وګوري دا ګپ نه وي بلکې رښتیا ښځه ورباندې طلاقه شي داسې ده همدارنګې چې کله یو انسان په غوسه کې وي کله یو انسان په جذباتو کې راشي کله یو انسان عالم سره اختلاف کې راشي او هغه انسان عالم ته او د علم او د پګړۍ ته سپک نظر وکړي دغه انسان د زړه نه ایمان وځي او ښځه ورباندې طلاقه شي ما تا ته دا خبر ورکول ما درته دا خبر و صرف مې دا خبر ورکولو چې احتیاط وکړئ چېرته د عالم په باره کې ستاسو د خولې نه سپک الفاظ ونه وځي کنې زما او ستا ټول اعمال به زموږ او ستاسو به ضایع شي او کوشش وکړئ چې د ژوند هسې هم چې څومره ناست دی د ټولو زیات عمر تیر شوی دی لږ پاتې دی دومره مهرباني وکړئ په روز کې یو 10 منټ چېرته یو ملا او طالب سره کښېنئ او لږ لږ د دین اسلام دغه حکمونه او په روز کې صرف د یو حدیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زده کړئ او هغه په خپل عمل کې راولئ الله رب العزت امکان دی الله رب العزت رحمت ډېر زیات وسیع دی الله رب العزت فضل او کرم ډېر زیات دی الله رب العزت ما او تا ته بخشش وکړي کوو به که نه انشاءالله انشاءالله نن نه پس مونږه لږ لږ یو حدیث د عالمانو نه زده وکړو او بیا په دغه قرآن او په حدیث باندې عمل وکړو الله رب العزت دې مونږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دې مونږ ته حقیقي ایمان نصیب کړي الله رب العزت زمونږ زړونه دغه نقلي او د جاري ایمان ختم کړي او اصلي او حقیقي ایمان مونږ ته نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سنت وکړي